अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को उम्मीद कोम चिटोल बरोग जोड़ और जौन पे बेहतरीन हिस्सों के भाई आज़ाद सहाफ़त कल चिमूंग आज़ाद सहाफ़त खबरों को नो सवाल चूँकि द सहाफ़त यो बुनियाद गढ़ने की ब्या पदा से मौका पाने नन पपे खबर आइम साइंस यूनिवर्सिटी की यो इवेंट दौरान के द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी पर मौजूदगी की फ़ीमेल रिपोर्टर इस तरह बदतमीज़ी शवीदा स इवेंट वो स सवाल वो पकम सवाल माने दा से रिएक्शन अगली शो कर दे प्रोग्राम की मुसरा रिपोर्टर रानी अंदलीब मौजूद था रानी वेलकम थैंक यू زه به دا ووایم چې یو ریپورټره هغه ځای ته ریپورټ کول ځي کوم ځای نه چې ورپسې انویټیشن راشي نو ایم ساینسز انویټیشن را لېږلی چې کوریج له راشي صرف زه نه ومتلې بلکې د خیبر پښتونخوا تقریبا چې څومره هم چینلز دي د هغې ټولو صحافیان تلي وو هغې کې دوه فیمیلې هم وي خو زه چې څنګه انټر شوم او ما خپل کارډ شو که ما خپل مایک لوګو وه نو بس میبي دغې نه هغوی دغه شوي رانی मतलब स्टार्ट न तागी टारगेट कवली جی بالکل زه چې څنګه انټر شوم ګیټ باندې هلته چې کوم انټري کېده نو ما ته پته نه وه چې دا د ایم ساینسز کسان دي خو بیا بعد کې ما ته اندازه شو چې دا خو دلته چې ایونټ دپاره سهیل افریدي وزیر اعلی سهیل افریدي او مینا خان راغلي دي نو هغوی سره سیکیورټي ګارډ هم راغلي وو هغه سیکیورټي ګارډ زه چې کوریج به ما کو تاسو ته پته ده زه د پښتون ډیجیټل ریپورټر یم نو زه کیمرا پرسن هم یم فوټیجز هم خپل هر یو کار زه خپله کوم نو چې ما فوټیجز اغوښتل نو ما پسې کس راغی چې سهیل افریدي وایي چې یاره دا دې مخې ته مونږ ته نه راځي رانی دا د وزیر اعلی صاحب د خلی خپل الفاظ یا د سکیورټی ګارد ځان نه ویلو زه وایم چې دا سکیورټي ګارډ خپل ځان نه ویلي ځکه چې خبره یو ځل څوک د ځان نه وکړي نو دویم ځل خو نه کوي یا دریم ځل یا څلورم ځل بل دا چې دا دوی دا یو ځل نه شو زه چونکې د ایجوکیشن ریپورټر یم او سهیل افریدي چې زموږ وزیر اعلی دی نو هغه خامخا پېښور یونیورسټي ته راځي انجینرینګ یونیورسټي ته ځي اګریکلچر یونیورسټي ته ځي او هم زه ریپورټینګ دپاره ځم نو زه ریسنټلی یو ایونټ په دغه ریسنټلی په انجینرینګ یونیورسټي کې یو ایونټ و نو زه تللی وم نو هلته هم زه دوی ټارګېټ کړم خو هغه ټایم کې ما ته پته نه وه نو ما چې کوم کوېسچن وکړ او زما کوېسچن به څه همدغه د ایجوکیشن حوالې سره که تاسو ته پته وي په پېښور یونیورسټي کې او اګریکلچر یونیورسټي کې ډېر زیات کرایسز روان دي هغه د سیلري لحاظ سره هم دي او د پنشن لحاظ سره هم زما کوېسچن به همدغه و زه پولیټیک نه ډزوم یا د بل څه ریپورټر یم چې یاره زه به دوی نه څه پولیټیشن لحاظ سره به زه څه کوېسچن کوم یا عام زما کوېسچن خو عام ساده شانتي وي نو هلته هم زه دوی ټارګېټ کړم خو هغه زما آی تھنک فرست ټایم و ما دوی اګنور کړل بیا سیکنډ ټایم د مینا خان چې دی نو دوی هم ایجوکیشن سره تړلی کس دی او بیا هم زه چې تلم کالج ته دی حیات آباد یو کالج او هلته زه ورغلم نو ایز لایف کول چې ما څنګه ایز لایف کو ما یې کې وکته وایي چې ته خو د پښتون ډیجیټل ریپورټره زه تاله کوېسچن آنسر نه درکوم ما چې زه خو د ایجوکیشن کوېسچن کوم نو هغه هم دوی لکه زه داسې ټارګېټ کوم چې هغه یم زه جړا ته تیاره کړم خو زه بیا هم لکه هرټ شوم خو لکه دونه نه چې نن څومره زه هرټ شوم او په یو ځل نه دوه ځله نه زه چې پاسېدم نور ټول ریپورټران کیمرامینان هغوی چې فوټیجز اغوښتل هغوی ته هیڅ مسله نه هغوی ته ښه ریسپیکټ ورکړی کېدل او هغوی هر څه کولی شو حالانکه ما بیا یو کیمرامین دی هغه ته ما وویل چې ما له لږ یو څو فوټیجز راکړې نو ویې ویل چې ما ته نه एकदम کوېسچن وکړو وایي ته ولې نه کې ته خو پخپله کې نو ما چې زه اوس تاسو ته څه ووایم چې زه ولې پخپله نه کوم رانی چونکه مینا خان افریدی تاسو خبرو کا ایجوکیشن منسٹر دی آیا غس داسې بیهیویر سوټ کوي او بیا تاسو چونکه ایجوکیشن ریپورټر هم یي ایجوکیشن به کور کوي بیا کې فیمیل هم راځي بیا جنکو حقوق خبر راځي دا غي د عزت خبره سکیورټي خبر راځي نو آیا دا توقعات خو زموږ هم د دین نه کنه نو بیا به داس توقع انسان چانه ساتي بالکل د ایجوکیشن منسټر چې دا کار وکړي نو د عام یو عوام چې کم کسان دي هغوی نه به موږ څه توقع کوو چې ان ایجوکیټډ کس وي خو ضروري نه ده چې څوک یو ځای کې تعلیم حاصل کړي نو هغه به منټلی هم ایجوکیټډ کس وي نه زه دا نه ویم زه ویم چې مینا خان چې دی یو منسټر دی خو هغه منټلی لحاظ سره ډېر زیات دغه دی څه وایي ورته جاهله دی
جاهله کس دی انمیچور کس دی نن دوی ما سره کوم بیهیویر کړی یو جینۍ یم خلک جینکو سره داسې دغ کوي دوی چې دی نو ډېرې غټې غټې دعوې کوي که سهیل افریدي دي که مینا خان دي دوی نن هم سهیل افریدي چې کله په سټیج باندې راغی د یوت خبرې وکړه د فیمیل خبره یې وکړه ویې چې تاسو آزاد یې سیکیورټي دله درکو تاسو مخې ته راشئ موږ تاسو دپاره دونه اپورچونیټیز او دا او دا هر څه ورکوو نو خبرې خو به هر کس ښه غټې غټې وکړي دوی صرف خبرې کوي خو عمل پې یو قسم نه کوي رانی څه داسې سوال و چې هغې دپاره یې تاړو پرې نه ښوی آیا دا سوال څه و زه ودرېدم ما صرف ما چې که زه دوی سره ایز لایف کوم نو میبي مقه کار ما سره ما لرانې کړي نو ما زه همداسې به زه دا کوېسچن وکړم چې اوس تقریبا د یوې نیمې میاشتې نه په پېښور یونیورسټي کې د سیلري او د پنشن ډېره غټه کرایسس روان دي حالانکې اوس پکې روجه او اختر هم تیر شو خو دوی له سیلریان یو کوم پنشنیر دی هغوی ته پنشن یا یې په قسطونو ورکوسلی اډ ورکړي هم نه دي نو دا خو لکه غلطه خبره شوه ما زه به دوی نه دا تپوس کوم چې هغوی چې دی نو کوم ریټایر شوي او پنشن اخلي د ټولو کسانو تقریبا څه پکې د بی پي مریضانی او 80% خلکه پکې چې دی نو د شوګر بیماری او تاسو ګورئ موسم څونه ډېر ګرم دی هغوی بهر روځي هغوی په یونیورسټي روډ بند کي بلاک کي په دې ګرمۍ کې نو ګوره ستاسو خپل مور پلار نشته تاسو مشرانو ته نه ګورئ دوی بهر لکه روځي نو آیا دا مسله به له تاسو کله پورې حل کې صرف دا کوېسچن و بیا د دوی سیکیورټي ګارډ ما نه تپوس وکړو چې ته به کوم قسم کوېسچن کې نو ما چې زه خو ته دا کوېسچن کوم لکه پیله ما ته ووایې بیا به هلته کې مې ټیک ته چې کوېسچن مې ورته ووی نه ته به نه کې څو ځله یو 4-5 ځله ورته ما دا ووی خو وی چې نه رانی ایز ا صحافي تا ته لګي دا آزاد صحافت دی کوم آزاد صحافت خبرې چې وزیر اعلی سهیل افریدي کوي نه بالکل هم نه هغوی چې دی چې وګوري چې دا صحافي ده او بیا چې وګوري چې دا یو فیمیل ده هغوی یې منټلي ټارچر کوي څنګه چې زه نن ډېره زیاته منټلي ټارچر کوم یو خو جریدل وي که نه بل زه منټلي ټارچر کوم ځکه چې زه د حال نه هم بهر ویستم بیا ایون د ما چې ایز لایف کو نو یونیورسټي هم بهر رویستم او دا نه چې صرف یې رویستم په جړه یې رویستم زما یې لکه ډېر زیات انسلټ وکړه ٹھیک رانی وانا کوېسچن هېر شو ها رانی ایز ا فیمیل که موږ وګورو که نه جرنلسټ په سایډ ته کو پوزیټیو نیګیټیو کوېسچن خو پر ټایم باندې ډیپینډ کوي بټ ایز ا فیمیل ستا هغه ټایم څه فیلینګز و لایک هغه ټایم کې زه ډېره زیاته منټلي ټارچر شوم که نه لکه پیله یو ځل چې راته ووی نو زه صرف هرټ شوم یو ځل مې چې خیر دی بیا دویم ځل هرټ شوم خو چې دا مسلسل بار یې راته وی نو زه منټلي ټارچر شوم هلته کسانو هم ماته دا ووی چې ته فیمیل یوازې م راغلي دوی سره سیکیورټي ګارډ انتهایي ډېر دي او که تاسو ګورئ نو دوی خو په دې چغو سورانګو باندې ډېرې زیات خلک خپل ځان ته م راړولي دي که نه نو بیا لکه زه هم یریدم رانی تاسو چونکه ایونټ کور کوي دین علاوه به تاسو اپوزیشن کوریج هم کړی آیا سیم بیهیویر تاسو ته هغې نه هم ملاو شوی دی داسې نه ما اپوزیشن هم دلته که تاسو ګورئ تحریک انصاف چې دی نو حکومت دی خو ما اپوزیشن چې څومره هم ایونټ کور کړي دي ما ته ښه پکې دغه ما ته پکې ښه ریسپیکټ میلو شوی دی او ما ته اډو دا فیل شوي نه دي چې آیا زه یو فیمیل یم یا یو جرنلسټ یم دلته راغلی یم ښه سپورټ ما ته میلو شوی دی خو د دوی نه زه په یو ځل نه په بار ډېره زیاته هرټ شوم ایز ا فیمیل څه دی لرن کل رانی داسې حالاتو کې داسې سچویشن کې ورسې په جړه راوتي نو داسې نور چیلنجز فیس کولو ته تیار یې او ما دا اوریدلي چې فیمیل او سپیشلی صحافت کې که نه لکه چیلنجز وي خو نن ما ډېر زیات فیس کړل ما ته پته ولګېده چې زه بینګ فیمیل او جرنلسټ زه به چې بهر روزم ریپورټینګ ته دا چیلنجز دا زما سټارټ شو دا به زه فیس کوم او هله به زه مخکې ځم او که زه ویارېدم نو بس بیا زما کیریر به سټاپ شي زه به مخکې نشم ټیک رانی تاسو ول چې نور هم میډیا چینلز راغلي تاسو سره د څه شي اختلاف و لکه ولې ته ولې صرف ځکه نور هم فیمیل ریپورټر وي زه دا وایم چې زه پښتون ډیجیټل ریپورټر یم که تاسو کتلي پښتون ډیجیټل چې دی نو هغه حقیقت پسنده دی حقیقت بیانې
کوم څیز بیانې نو ثبوت سره بیانې نو مې بي دې د وجې نه صحیح تھینک یو سو مچ رانی د ټایم راکولو تاسو د رانی اندلیب خبرې واورېدې اوس په بیا په خیبر پښتونخوا کې خاص کر آزاد صحافت کنسپټ چې دغه بالکل ختم شوی دی بیا فیمیل د پاره بیا داسې چینل نه دومره کریډیبل چینل نه چونکې دا و نو دې سره داسې بیهیویر شو تر نیکسټ پروګرام پر راکې ماته اجازه تلو الله پامان